دغه شانتي یو کس روجي ونیسلي په د هغې سره سره د څه وکړو د تراویح احتمام وکړو نو دې به الله تعالی د ګناهونو داسې پاک کړي لکه څنګه چې ماشوم پاک وي د ګناه نه دی به دغه شانتې پاک کړي دې موږ تاسو د الله تعالی شکر ادا نو په رمضان مبارک کې روجې تراویح دا مستقل سنت دي او په دې کې ختم کول دا د مستقل سنت دي نو تاسو د مبارکۍ مستحق یې تاسو ته الله تبارک وتعالی دغه تراویح توفیق هم درکړلی او تاسو ختم هم وکړو نو زموږ طرف نه تاسو ته مبارک شي او دا هغه چې موږ تاسو ختم وکړو نو بس تراویح به ختمي دا نه دا تراویح په د رمضان د آخرې ورځې پورې موږ تاسو تراویح وکړو نو موږ تراویح کوو او دغه شانتې په دې موقع باندې حدیث کې راځي چې کله ختم قرآن وي نو په هغه وخت کې څه کېږي دعاګانې قبلېږي صحابي مبارک راځي غالبا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مبارک راځي چې هغه یو خادم نیولی و دې دپاره خادم نیولی و چې ته په دې مدینه کې ګرځه کوم ځای کې ختمي ما ته اطلاع کوه زه هلته حاضرېږم هلته دعا کې شریکېږم دا وخت کې دعاګانې قبلېږي زما دعا به قبول شي دې لپاره مستقل خادم نوکر نیسلی دومره اهتمام به یې کوه چې موږ تاسو دې وخت کې د الله غواړو الله تبارک وتعالی څه کوي دعاګانې قبول او دا د اولنۍ عشره سره حدیث کې راځي لومبی رحمت تېر شو دا دویمه عشره چې د مغفرت ته او اخري عشره چې دا د جهنم نه د ازادي ده موږ تاسو د الله نه مغفرت طلب هر وخت کې الله تعالی طرف نه اعلان کېږي څوک سایل شته زما نه حاجت غواړي ضرورت غواړي زه پوره کړم او څوک بخنه غوښتونکي شته چې زما نه بخنه غواړي زه یې وبخم او څوک رزق غوښتونکي شته چې زما نه غواړي زه یې ورکړم موږ تاسو قدم په قدم او سکند په سکند باندې موږ تاسو الله تعالی ته محتاج یو خپل ضرورتونه الله مهیته کړو خپل حاجتونه الله مهیته کړو ځان په الله باندې معاف ټول امت په الله باندې معاف او دا دې وبا دپاره د الله نه سوال وکړو زموږ دپاره یو موقع ده په دې کې موږ تاسو چې زموږ تاسو عبادت دومره کمزوري شي چې موږ دنیا د دنیاوي عذاب دنیاوي تکلیف په هغې باندې نه لرې کېږي نه شي لرې کولی نو د آخرت عذابونه او د آخرت هغه سختې مرحلې او بې سخت شي دې وجې حرمتمندو موږ تاسو په الله باندې په دې میاشت کې ځان معاف کړو او په حدیث کې راځي موږ رسول دی چې کوم نبي اسلام د منبر باندې تشریف فرما شو په یو پاړه باندې خپل کېښوده امین وي په بله یې کېښوده امین په بله یې کېښوده امین وي تپوس کوي هغه ولې امین وي جبریل امین راغلی و او دا خبره یې کوله چې بچا باندې د رمضان المبارک میاشت تېره شي او د هغه مغفرت ونه شي نو دا کس هلاک شي نو چې نبي اسلام هغې باندې جبریل امین څه کوي دعا کوي خیره کوي او امین به څوک کوي نبي اسلام کوي د هغه په تباهۍ کې د هغه په حرکت کې څه نو شک دې وجې موږ تاسو څومره کېدای شي زموږ تاسو نه موږ تاسو کو د الله نه معافي غواړو ځان لپاره ټول امت ته معافي غواړو او الله ته وژاړو چې الله معاف کړي مسلمان څومره کمزور هر وخت کې مسلمان باندې ظلم کېږي مسلمان هغه مسلمان نشته چې کوم ایمان الله غواړي حالانکه الله تعالی فیصله ده مسلمان به غالب وي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین الله تعالی فرمایي تاسو کو مؤمنان یو غالب به موږ تاسو ته جوړې ځان تاسو مؤمن وي مسلمان وي مغلوب دی ولی حقیقت د ایمان نشته صورت او شکل د ایمان دی د منظري صورت جوړ کا پورې دیوال باندې هیڅ څه نه دی ماشوم ته وای ورشه وخت برېک کر وخت به برېک کی لکه به برېک کی نو په منځ به روزه کی او صورت ته شکل نو چې په حقیقت کې منظر راغی بیا له موږ تاسو څه پالش دغه شانت ایمان د الله مدد د هغه ایمان سره چې 100% یقین د الله قضا باندې جوړ شي موږ تاسو بیماریان راولي څوک الله راولي او لرې کوي څوک الله یې لرې کوي او د الله تعالی دا فیصله ده چې څوک استغفار کوي او متبعذر نه راوړي قرآن کریم کې اعلان کوي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فالحبيب فرمایي ته بدو کې موجودي زه بدو باندې عذاب نه راولم په یو ځای باندې هلاکوم او دا چې دوی استغفار کوي زه بدو چرته نه هلاکوم څنګه تاسو استغفار تکړه ډېر پیدا به کېدورم دي حدیث کې راځي چې استغفار لازم نيسي من لازم الاستغفار چې استغفار لازم نيسو هر مشکل به ختم شي هر غم به ختم شي رزق په کوم ځای ملاويږي من حيث لا يحتسب کم ځای وهم او ګمان وي
استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه سګنی شي ویل نو استغفر الله ثم سال او سوداوي اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يوزلوي دنیا کې چې څومره انسانيت څومره مسلمانان موجود دي داغه برابر د قسم ملوي شي نیکه ملوي شي یوزل ویلو باندې نو چې به اصل پاڼې وای به چې دین ډیر وای موږ تاسو وکړ دي استغفار ورونو کې استغفار فضا جوړ شي د الله د نافرمانونو ځانو سات روزدان دا کې واده داخلي ډیر حدیث کې راځي مفهوم دا سره ډیر روزه نیمه په داسې دي چې هغه ته فقیر د لوګي سمېلو نشي صرف لوګا او ډیر شپرونو کې داسې دي شپرون کې او څه ته مېلو نشي چې موږ تاسو جبه په کنټرول کې موږ تاسو سترګې په کنټرول کې وګونه لاسونه خپې ټول د الله تابع سترګې ګورم به سوچ کوم چې دې ماته الله خپه کیږي خوشالي جبه خبر راو باسم الله به خپه کیږي خوشالي قدم اخلم تر شانتي هر خبرې مخکې سوچ کوم چې دا د الله خوشاله دي کنه راځي کې خبرې دی وجه موږ تاسو د دې روزي په دې ترتیب سره څوک ځان کوي روایت کې راځي څوک ځان کوي ته څه وایي څوک کنزل کوي ځان کوي ته صاحب سیمه صاحب ما روزه نه چې ته جواب ورکړه او پوهان خلکو لپاره وي پکار دي حامل قرآن عالم قرآن پوها چې الله تعالی د قرآن او د حدیث په ورګړه سمج هر شړې عالم دی دا نه چې سند چتر دی دی عالم دی بل څوک بني وي الف پکار دي چې جګړه کوم کې سره جګړه نه او د کنزل کوم څه کنزل جاهل سره جهالت نه کوي موږ سره پکار دي چې په دې باندې الله تعالی شکر ادا کوو چې الله تعالی موږ تاسو ختم توفیق راکړو او په دې کې موږ ځان لپاره دعاګانې وغواړو ټول امت لپاره دعاګانې وغواړو الله تبارک وتعالى دې عمل کو توفیق راکړي